سورة یوسف دی صورت سورة یوسف زکه ویل کیږي چې په دې کې د یوسف علیه السلام واقعا ذکر کیږي دا مکی صورت دی په ترتیب عثمانی کې 12 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 53 دی 53 نمبر موږ په ابتدا کې اصول کې دا خبره ذکر کړې و چې د هر صورت په آغاز کې و په ابتدا کې و منګه سو خبره بیانو په خبرو کې دا مونږ ویلو چې د صورت نوم او داغه نمبر او داغه مکی او مدنی او داغه ربط دا به مونږ بیانو نو دا موجوده صورت چې کوم دی نو دا صورت ماوی نوم د دې سوره یوسف ته او یوسف د دې د وجنوي چې په دې کې یوسف علیه السلام بالاستغاب یعنی ټول واقع ذکر کول شي په ترتیب عثمانی کې دا صورت چې کوم دی نو 12 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دا صورت 53 نمبر دی 53 نمبر نازل شوه دا صورت پس د سورۃ الهود نا او مخکې د سورې حجر نا نزلت بعد الهود وقبل الحجر ربط د دې سورۃ د ما قبل سره نو یو ربط اسمی ربط وی یو مضمون په اعتبار سره وی اسمی ربط دی ته ویل کیږي چې مخکې سورۃ د سورې هود وی دی سورۃ د سورې یوسف وی نو د دې د نمونه یو بل سره ربط دی چې دا دواړه سورتونه یو بل پسې راړلو نو سورې هود کې بیان شوه یا قوم اعبدوا الله غټه داوه په کې دا بیان شو چې خلکو د الله بندگی کوي الله تعبدوا الا الله یعنی په سوره هود کې مسله د توحید بیان شو اوس دې صورت کې بیان په سوره یوسف کې د دې خبره بیان دی چې او پیغمبر علیه السلام دا د توحید دا داوا او د دې دا بیان دومره اهم شیز دی چې حضرت یوسف علیہ السلام په جیل کې دی خو په جیل کې مسله د توحید خلکو ته بیانې او دا خبره ته کوي ان شاء الله دا استبراشي دو ځوانان و درال وي مو خوبونه لیدلې دي نو دا غي د خوبونه د تعبیر نړوان دی غي ته د بیان د توحید کوي یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار دا ټول مسله ال دغه بیان کړی دا دې ته ویل کېږي ربطي اسمی دویم کې سم ربط په اعتبار د مضمون سره د مضمون په اعتبار سره ربط دا دی چې په سوره هود کې بیان شو د دلیل نقلی تفصیلی د دلائل نقلیو د نور پیغمبرانو چې هغه انبیاء کرامو نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام دا غو انبیاء کرامو بیان شو نو په دې صورت کې الله تعالی دلیل نقلی تفصیلی بیانې په ضمن د واقع د حضرت یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام دویم ربط ادارې چړوان دی صورت په اخر کې بیان شو ولله غیب السماوات والارض
د پټو سيزونو علم یو الله ته معلوم دی پدې کې الله سره څوک شریک نشته دی عالم الغیب یو الله دی نو په سورۃ یوسف کې دا خبره ښکارګي وګوره کنه یعقوب علیه السلام عالم الغیب نه دی زوی په کنعان کې دی زوی الله د مصر بادشاہ کړی دی خو یعقوب علیه السلام دې خبر نه دی نو علم غیب دا خصوصیت یو د الله دی دا نه نبی سره شته او نه ولی سره شته دا مسئله بیان کړه چې عالم الغیب یو د الله ذات دی دریم ربط اداري دریم ربط چې د وړاندې صورت په آخر کې بیان وشو د دې مسلې وکلا نقص عليك من انباء الرسل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من بیانو دا ته خبرونه د انبیاء کرام واقعات د پیغمبرانو نلته کې وته داوي او زلته کې وته د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام تفصیلی واقع بیانې د خرابتونه شو خلاصه د صورت پلانډو الفاظو کې سورۃ یوسف کې بسلور مضامین غټ بیانېږي ان شاء الله سلور مضامین لومبه نمبر مضمون دا چې عالم الغیب یو الله دی عالم الغیب یو الله دی دویم نمبر مضمون دا چې متصرف د تمام امور یو الله دی دریم نمبر مضمون بدا بیانېږي صداقت د رسالت او سلورم نمبر مضمون به د دې خبره بیانېږي چې د نور انبیاو په شان پتا باندې بم چې کوم دین احوال لازم مشکلات برازي مصائب برازي دا خبره و نبی علیہ السلام ته بیانې نو صورت بغټه سلور مضامین بیانې ان شاء الله لومبای خبره متصرف د تمام امور یو الله دویمه مسله عالم الغیب یو الله دریمه مسله صداقت د رسالت او سلورمه مسله او نبی علیہ السلام د نور انبیاء په شان په دامانې بم احوال او تکلیفونه راځي مصائب په در باندې راځي په باب د دین کې بشارات وغیرہ دا به بیانېږي صورت کې ځای په ځای معنی سورہ یوسف څنګه نازل شو د دې شان نزول کې دوه خبرې بیانېږي یو خبره دار چې یو پیرا صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې حضور موږ د لاسه یو خپل غونډه کې خسته واقع بیان کړي دا یو بهترین خسته واقع را بیان کړي نو الله جل جلاله باغی باندې دا صورت راولېګو او په دې صورت کې ډېر خسته واقع بیان شوی ده بل د دې صورت امتیاز هم د نور صورتونو نه داري چې د نور انبیاء واقعات په نور صورتونو کې بیان شوی دي قطعاً ټوکړي ټوکړي تاسو ګورئ د هود علیه السلام واقع چرته یو لسمه کې راځي چرته دولسمه کې راځي چې بل ځای نو موسی علیه السلام واقع خود لومباینه شورشه درشمه پوری ځای په ځای راځي دا سید ابراهیم علیه السلام واقع دا سید نورو واحد د یوسف او د یعقوب علیه السلام دا خبره واقع را چې په دې صورت کې من اولین الی اخرین د پیدایش نواله در مرګ پورې ټوله واقعا په یو ځای باندې بیان شوی ده ځکه دې صورت د احسن القصص هم وایي خسته د واقعاتونه خسته د خبرونه احسن القصص ودوي نو یا خو صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو
نو الله جل جلاله دا غي په جواب کې دا صورت نازل کو او بعضی مفسرین او حضرات لیکلي دي چې نه دا سينوا اهل کتاب او مشرکان دوی چې د پیغمبر علی السلام له تاسو کوي دا يهود او نصارا چونو دای په مشرکانو د چل خو د ټولو روانو مانو ودوی لارشي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کوي یا بخپل مانرال د نبی علیہ السلام نه تاسو کو وی حضور دا خبره موږ ته بیان کړي د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل آبائی اجدادی وطن چون غسو شام فلسطینو اغلته کیو هغه دلته کې مصر ته څنګه راغی د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل آبائی اجدادی وطن ځکه یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی نو ابراهیم علیہ السلام په دغه علاقه باندې آبادو نو دی وی چې د خپل پلار نیکه وطن خو شام او فلسطینو نو د دلته کې مصر ته څنګه راغی په مصر کې څنګه آباد شو نو الله جل جلاله دا غیر پر دا ټول واقع بیانې چې د مصر ته د دې وجه نه راغی چې یوسف علی السلام رخصه او بیا مصر کې بادشاہ شو بیا غره غختل دي ان شاء الله تفصیل د واقع برای شي دا اوسه نو دا د شان نزول بیان لري خان کچر د تاسو ویل شي طالبان ته موږ سبق وایو نو زه د زروم هم که چېرې تاسو ته پارچه کې راشي بیا تاسو ته یادي نو که تاسو هم چې د پارچه کې راشي چې د کومې وجې نه سورت یوسف الله نازل کو نو چې دا دوه وجې تاسو ته یادي یو وجه دا ده چې تاسو بیا دا خبره یادئ چې یوسف علیه السلام اهل کتابو یا مشرکانو تاسو کو چې دا یوسف علیه السلام آبائی اجدادی وطن خو شامو نو د مصر ته څنګه راغی یو او دوی مدار چې تاسو بیا د دې خبرې پدې چې یا صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه سوال وکړو وی چې دا یو خولي خستون د واقعره د بیان کړي نو الله تعالی دا غي سوال په جواب کې دا خبره راولې غلا دا سورۃ نازل کو او دی سورۃ د الله ډیر لوی شان په دی وجم ورګړې دي زاخصن القصص کې ان شاء الله دا خبره بیا کوم که خیره